نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده نو دا وظیفه د اتوار په ورځ کول پکار دي. کم سړی د اتوار په ورځ دا وظیفه وکړله یا د ګل په ورځ دا وظیفه وکړله، الله پاک به د انسان دومره مالداره کې د خپلو د غیب او د خزانو نه به د انسان له رزق ورکړي. تاسو د اتوار په ورځ یا تاسو د ګل په ورځ د الله پاک د یو نوم دا وظیفه وکړئ، انشاءالله العزیز مال او دولت او رزق به ستاسو خپل د خپلو غیب او د خزانو نه به الله پاک د انسان له مال او دولت ورکړي. الله پاک به دومره حاجتونه د انسان پوره کړي چې د انسان په وهم او ګمان کې دا به نه وي. څونه مالداري تاسو غواړئ، انشاءالله العزیز مکمل یقین سره مکمل دهان سره وظیفه وکړئ. مالداري محترم ستاسو خپل کولی، ستاسو لاسونه ستاسو قدمونه دا به ښکلئ. پیسې محترمو د لرې لرې نه ستاسو خواته راځي. دومره یو ناشنا نقش او دې سره سره یو ناشنا وظیفه تاسو سره شیر کوم. کوشش وکړئ کو د چا نه په دې اتوار باندې دا وظیفه مش ولا یا د ګل په ورځ مش ولا وینه کړله، روان اتوار له وساتئ، بل له وساتئ، بل له وساتئ. انشاءالله العزیز چې په کم اتوار یا په کم ګل باندې تاسو را وظیفه کوئ، الله پاک محترم ستاسو مال او دولت کې برکت واچوي او ستاسو کم چې مال دی دا به غیبیږي نه، دا به پټیږي نه، په د باندې به غله نه راځي. انشاءالله العزیز ډیره زیاته بهترینه ډیره زیات اعلی وظیفه کوشش وکړئ محترمو چې په خپل مو کې ملګرو سره هم شیر کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاک هم خوشاله آباد او تر او تازه ساته. نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده دا وظیفه ده د مالدارۍ حوالې سره ده. څومره مال او دولت ستاسو په کار وي، څومره پیسې ستاسو په کار وي، انشاءالله العزیز تاسو د اتوار په ورځ یا د ګل په ورځ دا وظیفه وکړئ، الله پاک نه سوال وکړئ، انشاءالله دومره مال او دولت به الله پاک تاسو له درکړي چې ستاسو په وهم او ګمان کې هم نه وي. محترمو دا وظیفه په خپله مو کوئ او دغه رنګې د ثواب په نیت باندې ملګرو سره هم شیر کوئ چې هغوی هم د داسې قسم له قیمتي وظیفو نه محترمو دا خبر شي او هغوی هم محترمو دا وظیفه وکړي. محترمو که ته د الله پاک نه رزق غواړې، که ته د الله پاک نه مال او دولت غواړې، که ته د الله پاک نه نوکري غواړې، که ته د الله پاک نه په زرګونو حاجتونه پوره کېدل غواړې، دا وظیفه وکړه. الله پاک یو نوم دی، د یو نوم وظیفه وکړه، انشاءالله العزیز پوره جهان پوره دنیا دا به تا ته حیران نه وي، ستا رزق ته، ستا پیسو ته، ستا مال و دولت ته دا محترم حیران نه وي. نو کوشش کول پکار چې دا وظیفه د تاسو وکړئ، خو په داسې ترتیب باندې وکړئ چې هغه ټایم کې څوک نه وي، مطلب بالکل پرسکون ماحول وي، بالکل داسې ماحول وي که نه داسې ماحول چې بالکل د ماشومانو د شور هم پکې نه وي. محترمو دا کم نقش تاسو د بسکرین باندې ښکاري، دا نقش به تاسو ولیکئ، دا به یو غټ پیج باندې ولیکئ او د دې چې کوم وروسته طرف دی په کم طرف چې تاسو دا نقش دا ولیکو، د دې چې کوم وروسته طرف دی په هغه وروسته طرف باندې محترمو 1000 پیریبا یا غنی ولیکئ، 1000 پیریبا یا غنی ولیکئ. و چې کله ته لیکي یا غنیو یا غنیو یا غنیو نو هلته لیکم او په خولې م وایه. نو چې کله 100 پیره برابر شي نو په پوره نقش باندې به دم کي، نو چې دم دی کو بیا به 100 پیره برابر کی یا غنیو یا غنیو یا غنیو، بیا په هغې باندې دا نقش دا به دم کی، بیا به 100 پیرې برابر کی. دغه رنګ تقریبا 1000 پیرې به ټوټل لیکل، 1000 پیریبا یا غنیو د ولیکي او دغه رنګ 1000 پیریبا چې کله ته لیکي نو یو پیرو سره وایم. محترم ستاسو به یو پیر لیکل یا غنیو دا هم برابر شي او دې سره سره 1000 پیری یا غنیو ویل دا هم برابر شي. نو کومه چې ستا بټوره یا پرس دی یا کوم ځای کې ته پیسې ږدي په الماره کې یا بکس کې یا بل ځای کې، نو په هغې کې تاسو دا یې کښېږدئ، دا هم کېښودو. بیا محترمو دې به زکات هم ورکوي. داسې انسان چې د هغې عمر 55 سال وي، 55 کاله وي د انسان، نو هغه له به زکات هم ورکوي. څونه زکات به ورکوي؟ هغه له به تقریبا 140 روپۍ ورکوي،
یا کو 100 روپۍ لګي او ته دا وایې چې زه امداد کول غواړم ډېرې ورکوله 400 نه ورکولی شي خو چې 140 روپو نه کمې دا نه وي انشاءالله العزیز تاسو د دې وظیفې زکات هم ورکوئ او تاسو دا وظیفه هم لیکئ او دغه رنګې دا وظیفه تاسو هم کوئ دا محترم ستاسو لپاره پوره ژوند کې دا کافي ده او دې سره سره الله الصمد سل پیرې او دې سره سره یا رزاق دام سل پیرې دا محترم ورسره ووایئ یا ورسره ولیکئ انشاءالله العزیز د رزق د مال و دولت دروازې والله پاک په تاسو باندې کولو کی پورا خاندان جمله مرګري دا ټول به تا ته حیران وي چې د څنګه داسې وظیفه کړې ده چې الله پاک د انسان دا مخه دا روانه کړله یا ستا بند کاروبار د بند کاروبار دا به الله پاک کولو کی نو کوشش محترم وکړئ چې وظیفه په خپله مو کوئ او دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کوئ چې هغوی هم دا وظیفه وکړي او تاسو ته څنګه مال او دولت میلاویږي دغه رنګې هغوی ته هم میلاو شي الله پاک نه دعا ده څومره زموږ کتونکي دي څومره زموږ اورېدونکي دي الله پاک دې د ټولو حاجات دا پوره کړي څومره غریبانان دي الله پاک د دوی امداد وکړي د الله پاک نه محترمو دعا ده چې کم سړی یا کومه زنانه دا وظیفه کوي الله پاک د هغوی ټول مشکلات د ختم کړي الله پاک د هغوی حاجات پوره کړي او الله پاک دې د هغوی ټول مسایل ختم کړي الله پاک دې هغوی له دومره مال او دولت ورکړي چې څومره مال او دولت دا دوی غواړي څومره رزق دوی غواړي دومره رزق د الله پاک دوی له ورکړي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته